د قطر په یو جمعات کې د جمعې په ورځ باندې خطبه لږه وروسته شوله، یعنې په خطبه کې لږ وروستوالی راغلی، لږه لیټ شوله. نو هغه مؤذن وویله دغې خلکو ته، کوم خلک چې دغه جومات ته راغلي وو د لمونځ ادا کولو لپاره، نو هغوی ته وویله چې یو کس را مخکې شئ د خطبې لپاره او دغه خطبه ووایئ او جمع ورکئ. خو په دغې خلکو کې یو کس داسې نه و چې هغه د دې خطبې لپاره را مخکې شوی وی او خطبه یې ویلې وی او دغه لمونځ یې کړی وی. بیا د یوګانډا یو شهري چې تاسو ته مخامخ ښکاري، دغه کس د پټرول پمپ کې یو مزدور دی، خو بغیر د کاغذه، بغیر د پرچی، بغیر د یو کتابه دغه رامخکې شو. دغه خطبه یې ډېره په ښه انداز باندې وویله. دغه خطبه تاسو ته اورمه، خو د هغې نه یو دوه خبرې مخکې کومه. تاسو وینئ چې په دنیا کې څومره غټ غټ نومونه، څومره غټ غټ خلک شته دی چې څومره مشهور نومونه دي، څومره مشهور خلک دي، خو هغه صرف په دنیا کې مشهور دي، یعنی په اسمان باندې د الله په دربار کې، د الله په در کې د هغوی هیڅ حیثیت نشته دی، د هغوی هیڅ نوم نشته دی. خو په دې دنیا کې یو ادنا انسان چې هغه په پیسو په لحاظ سره هم کمزوری وي، هغه په د بدن په لحاظ سره هم کمزوری وي، هغه په هر قسم باندې کمزوری وي، موږ ته کمزوری ښکاري، خو هغه الله ته ډېر زیات خوښ وي. ځکه چې تقوا داسې څیز دی چې که ته هر څنګه انسان یې، خو چې تقوا تا کې وي نو ته به د الله خوښ وي، تا نه به الله تعالی راضي وي. دغه خطبه واورئ او بیا یې د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. عباد الله، قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكشفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأيضا كما قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.